أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين صدقت يا رب العالمين. دیزینا الله رب العزت بیا چونکه تخویفات شروع د جهنم نه يرول او یا عذابونه د هغې شروع شوی وه نو الله وی فما للذین مخکې د جنت والا چې دا مؤمنان به په جنت کې اوس الله رب العزت هغه فرمایي دا کافران وی فما للذین بس څه دي د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي قبلک څه شي دي قبلک الى جانبک مهطعین مسرعین چې دی منډې وهي ستا طرف ته په تیزۍ سره را منډې وي په دې خلکو څه شوي دي په دې کافرانو باندې چې ستا طرف ته په تیزۍ را منډې وي چې کله ته قرآن بیانې نو یو د دې دوه درې معنی دي یو مفهوم یې دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن بیانولو نو دی به یو بل ته چغې کړي راځه بیا قرآن وایي چې شور پکې جوړ کړو هلته 24 پاره کې تېر شوي دي چې کله قرآن بیانېږي نو دی چغې جوړېږي چې خلک دا قرآن ونه نو یا خو دا مطلب دی یا دا مطلب دی فما للذین کفروا قبلک مهطعین چې دی ستا طرف ته رامنډې وي په تیزۍ سره د دې دپاره چې راځئ چې نوي څه حکم بیا راوړئ چې موږ د پکې د نقطې لار میلاویږي که نه چې موږ پکې ځان له یو خبر راټینګه کړو چې بیا په ورپسې خنداګانې کوو د دې دپاره دا خپل ملګري راغونډئ او دا عام ترجمه دا عام علماو کړې ده او علامه ابن کثیر رحمه الله یوه کړې ده هغه وی فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین هغه وی د دې نه مراد دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیرو امتونو د هغې د پیغمبرانو تذکره کوله واقعات به بیانول نو دا به دې ډېر په توجه اورېدل ډېر په توجه به اورېدل او چې کله به بیا د احکاماتو خبره راغله کله به د وحدانیت خبر راغله چې ای مشرکانو د الله وحدانیت ومنئ نو بیا به دې څه وکړه بیا به یې چغې جوړ کړو او بیا به تښتېده یو خوا بل نو د دې نه مراد هغه دی لکه نن سبا چې خوږې کیسې کې بیا وایي دې ډېرې ښکلې مسلې کوي او چې ورته وایي دا کار دی غلط دی وایي مړه دی خو نیغه نیغې خبرې کوي هسې فما للذین بس شي دي دا کسانو دپاره کفرو چې کافران دي قبلک چې را منډې وهي ستا طرف ته مهطعین په تیزۍ سره په منډه جانبک مسرعین نو دې ځای کې یو نقطې ته خیال مو کې ګوره موږ چې وایو د قرآن پاک زبر زیر هر څیز محفوظ دی موږ څه وایو د قرآن پاک زبر زیر هره نقطه محفوظ ده الحمدلله ټول وایي الحمدلله دې باندې زمونږ ایمان دی او 1400 کاله موږ یې علی الاعلان وایو په چیلنج سره وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راواخله تر اوسه پورې په قرآن کې نه د یو نقطې نه د یو حرف نه د یو ټکي چا زیادت کړی دی او نه پکې کموالی شته دې خوا توجه ساتئ تاسو که قرآن پاک کې ځای په ځای وګورئ مخکې دا تېر شوی دی یو دوه ځایه نو دې ټکي ته خیال وکړئ هلته فما للذین نو دا فما للذین چې دی دا لام او دا الذین دی نور ځای کې قرآن پاک کې شاته چې تېر شوی دا یو ځای راغلی دې ټکي ته خیال وکړئ دا لومبنی چې کوم ټکي دی فما للذین نو په نور ځایونو کې قرآن پاک کې مخکې چې تېر شوي دي نو هلته د لام او الذین یو ځای راغلی دی او دلته کې جدا راغلی دي نو ګوره د دواړه یو شان ویلی شي فما للذین ویلی شي یو شان خو قرآن پاک چې څنګه رسم الخط په ابتدا کې او هغه رسم الختم چې د مسلمانانو په هغې کې فرق نه دی راوستی چې کوم ځای پورې ابراهیم چې دی هغه په کړي زیر سره نو هلته به کړي زیر سره راوستی چې کوم ځای په یا سره هلته په یا سره راوستی چې کوم ځای فما للذین یو ځای هلته یو ځای راوستی چې کوم ځای جدا هلته جدا راوستی د هغې فرق نشته الحمدلله
فما للذین بس شوی دی ها کسانو لرا کفرو چی کافران دی قبل کاچی را منڈی و حستا طرف تا محتین پا منڈ سرا عن الیمینی خی طرف نوان الشمال و دا گس جانبنا عیزین ڈلی راضی جماعات آیت موایا دی تمکوی دا کافران تمکوی کل امرئ منهم چی هر یو ددیونا ان یدخلا داخل بشی جنت نعیم جنت نعمتن والتا وکاکا اریو ددینوی چی جنت تبا داخل شم اریو وی کلا اللہ وی ہرگز داسی ندا ہر سوک بلا مانیو کا کلا ہر سوک جنت تا نشی داخلی دی سوک با داخلی گی چچا کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویلی چچا کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویلی نو کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو من هو ویلی دا اللہ دے استقامت را نصیب کی اللہ دے استقامت را نصیب کی نو اللہ وی جی ہر بنا دا ہی ہر کو جابودی با بکی نہیں چاچ الا اللذین آمنوا لنبانے شرط ایمان دے اللہ دے استقامت را نصیب کی اللہ فرمائی کلا ہرگز داسی ندا ہر بندہ با جنت تا نداخلی گی انا خلقناہم نسوک بداخلی گی مسلمانان بیا اللہ وی انا خلقناہم یقیناً منگ پیدا کری دی دیو لرا اللہ خورا دی کافرانو تا خو پیدا کری ہر بندہ ری تیم پیدا کری زیم پیدا کری بلیم پیدا کری اللہ فرمائی انا خلقناہم یقیناً منگ پیدا کری دیو لرا چا لرا دی انسانان لرا دی کافران لرا مما دا غسنا یعلمون چی دی پی پوئے دی پی پویا دی بخبلا چی وہو التراب اصلا چی اصل دا دی انسان دا سشی دی دا خور دا دای اصل دی ون نطفت نسلا او نطفی نسل دا رستو بیا دا نطفی نا پیدا شوی دی او دا سی نطفه دا کچر دا بدن خارج شی پا بدن اولگی نو دیتی نفرت کئی والنطفة نسلا فأنا يليق بهم الكفر نو بیا سم مناسب دی د سره چې دی لا بیا هم کفر کوي ابتدای خوره ده او اوس نسلا چې دی هغه د یوې نطفې نه دی نو دی بیا لا کفر پسې کوي د خدای مقابله بیا دی بس شي کوي نو الله وی کلا هرگز دا سن دا هر بنده بنه داخلي جنت تا انا خلقناهم یقینا من پیدا کړی دیو لره مما دا حسن یعلمون چې دی پویږي نو سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما بال القوم یفتخرون اولهم نطفه واخرهم جیفه وی سم مناسب دی هغه قوم لر علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یفتخرون دی فخر کوي او تکبر کوي اولهم نطفه چې اول د نطفه د پلار د بدن نه نطفه نو خارج شوی د زنانه غیوز شوی نو رحم کې زینو مندلې دی بنه پیدا کنه اولهم نطفه واخرهم جیفه او اخری د ډیران دی اخری به دغه خوره جوړیږي اخری به خوره کیږي نو دله تکبر څه پکا دي چې دی تکبر کوي اللہ ہم دے بچ کی تکبر اللہ وی فلا اقسمو بسے وی زگواہی روان دی کم برب المشارق پر رب دا مشارق والمغارب و دا مغارب مادر لویلیو قرآن بیا پا دغی کی دی پا سورة رحمان کی دی رب المشرقین و رب المغربین و مغربا دا شتا و دا سویبت مراد دی دا گرمی و دا یخنی او دک کشان چې کله جمع ذکر شو نو بیا د مختلف رزو هغه مراد دي او چې کله مشرق او مغرب نو بیا د بس چولټ دی غو مشرق او د مغرب مراد دي خبره مخکې تیر شي الله فرمایي فلا اقسم بس قسم خرم برب المشارق برب د مشرقونو والمغارب او برب د مغربونو انا لقادرون چې یقینا من قدرت والي نو قدرت والا ذات سوک دی الله اعلان پدی خبره باندې نو بدلا چې بدل وکړو خیرا غرا منهم د دیونه نو لکه د چا چې په دنیا کې نوم کېږي چې د پلانکی زوی پیدا شو او کسی کا کوچ د چا چې دی نو لکه د تلو چې د اعلان کېږي پلانکی ځای کې پلانکی کاکا وی لکه دا مې ډېر ښه ملګرو دا مې زوی و دا مې پلار و ښځه مې وه خور مې وه د چا د تلو اعلان کېږي بس دا دنیا ده نو الله وی علا ان نبدلا په دې خبره چې موږ په بدله کې راولو خیرا غوره منهم د دې چې بدل کو بهترین د دیونه وما نحن بمسبوقین او موږ نه یو کمزوري کړی شوي موږ نه یو کمزوري کړی شوي الله وی فزرهم پرېږده دې کافران لره یخوض خوض
نو دا فضول خبرو ته ویل شي دی پرېږده په فضول خبرو کې لګیا دي موږ لګیا یو کنه فضول خبرې کوو حتی جمعات رانه محفوظ نه که په جمعات کې چرته وړو لګیا خو دی خو خبرو ته په جمعات کې خبرې کې لاس تراتو او که خپل پکې ارسه کو خیر په جمعات کې که چرته ماشومانو جګړه وکړه یا خدای غلط کې چرته مدرسې والا وړو جګړه وکړه اندې ته استادان نه کینی نو استادان ټول از ګپې شپې لګیا موږ دا از استاد هم سبق هم خو نو زمونږ پیسې چې کوم محترم وي موږ پیسې یو کس ډېر په تیزۍ رای پیسې ورکړو دا ورکړو هغه ورته 100 روپۍ ورکړي او 30 روپۍ او 30 روپۍ ورکړي کس ته استاد 1000 روپۍ تنها ده وی راځه زه به 1000 روپۍ تنها در کوم وی دی خو درېو نه کینی وی ته صرف دومره کوه چې د مازیګر نه ماښامه پورې اسې کینه سبق چاته مخای راځه 100 روپۍ وزدل بس خلی وازه لاړه بیا لاړو ته نو ماشومانو که جګړه وکړه یا ماشومانو که بمبه خراب کړه ماشومانو که خدای دې نه کړي جومات کې چېرته متیاز را متیاز او دا خو دا هلکه دا خو ماشومان دي دا خو به طالبان دي دا خو به بل څه دا خو به بل څه په دې څیزونو کې احتیاط پکار فذرهم پرېږده دوی لره یخوضو په فضول خبرې ښې نه دي نه دي پکار بس فذرهم پرېږده دوی لره یخوضو په فضول خبرو کې ویلعبو په فضول لوبو کې نو دا ضرورت مطابق خبرې په جومات کې جایز دي که د دنیا هم وي اجازت شته د ضرورت مطابق که د دنیا هم وي خو چې د ضرورت مطابق جایز دي اجازت شته څه حده پورې د جومات نه ټول د قضا ټول احکامات د جومات نه چلیدلي دي مشوره به د جومات نه کېده د جومات نه وزارتونه تقسیم شوي د جومات نه تشکیلونه شوي د جومات نه چې دی باقاعده دا کوم چې تاسو حدیث وارئ هغې کې چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبسم او د خندا او د دې تذکرې دا ټول د جومات نه شي صرف بار نه دی زیات زندگی په جومات کې نسنن لکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق په شمال ترمذی کې باقاعده شته رسول الله صلی الله علیه وسلم به څوک په څه کې لګیا او په هغې کې به ورسره بحث شروع کړو هغې کې ورسره کمال لارې خلک وایي ته په هر څه کې د دین خبره ده نه کې نه په هر څه کې ته ګپ شروع کړه خو په هغې کې د دین خبره وکړه دا کمال په هر څه کې دین نادل نه کول دین در سره بار خو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې چا د دنیا تذکره روانه وه د دنیا په هغې کې به ورسره بحث وکړو په هغې کې ورته احکامات او پاکه خبرو کې داسې فذرهم پرېږده دوی لره یخوضو په فضول خبرو کې ویلعبو او پس کې نو دا بعضې څیزونه داسې لکه مشهوره داسې ده موږ هم ویلې دي څو پېرې چې په جومات کې خبرې کول چې دی نو داسې دي لکه دغه داسې ورته دا نیکي داسې خوري لکه څنګه چې دا سوی ورته پترې خوري او چا او دا سوځي او دا واغه نو دا حدیث نه دی مقوله ده د چا او حدیث نه بعضې څیزونه بس مشهوره داسې شي فذرهم پرېږده دوی لره یخوضو چې څوک فضول خبرو کې ویلعبو او که بیا بعضې تحقیقات داسې چې کوم دی د علماو یو پې تحقیق راشي نو یو شان بیا بعضې بیا پې نور رو لګي پې تحقیقات کوي چې تحقیق نه کومه کیسه راوځي نو دغه شان نو که بیا پې نور تحقیقات وشو بیا چا ثابته کړه نو بیا ښه شان بس د تحقیق خبره ده فذرهم خو بس د ضرورت مین خبره دا ده چې اجازت شته دا سم نه ده چې بالکل جامد به بس بالکل سنی ده دی وجه په اعتکاف کې چپه ناسته کول چې ته د عبادت په نیت باندې چپ ناست دا مکروه ده په اعتکاف کې دا خیر خبره کوه ذکر کوه بل څه کوه فذرهم پرېږده دوی لره یخوضو په فضول خبرو کې ویلعبو په فضول لوبو کې حتی تر دې پورې یلاقو چې ملاقات وکړي یومهم الذي د هغه ورځې سره یوعدون چې دې سره وعده شوې نو د څه ورځ ده د قیامت یوم په هغه ورځ باندې یخرجون چې دې به راوباسري شي من الاجداث د څه نه د قبرونو نه سراعا په تیزۍ سره په څه سره په تلوار سره دې به روځي رو به نه باسري شي دې به روځي یخرجون دې به روځي من الاجداث د قبورونه سراعا پس سره په تلوار کانهم گویا کی دوی الی نصب النصب ویلی شرایات الجیوش د دې د کم چې پوج وی او د دې خپل پلټنې و غیره د هغې چې د هغې چې
خپل کوم خاص جنډه وي نو چای بس د خپل پلټنه یا د پوج د جماعت د ټولګي د ځان ورسي څنګه مخکې به مقدمه الجيش و دا مسلمانانو وايي کې دا چې دا یمین والدی دا شمال والدی دا مند والدی دا قلب وال زړه والدی یعنی مند والدی نو دک نو چې د ارچا خپل جنډه و د یمینه بزان لو د شماله بزان لو د مخکې بزان لو روستو بزان لو بیا به چې مقدمه الجيش دای بزان له جنډه و نو دا څنګه چې دا خلک دی جنډې پسې ځان رسیدا پوجان دک شان بدا کم چې د قبرونو را پاسول شي دی به میدان محشر ته ځان په منډه رسي او بلا ترجمه الا نصب يوفدون دی بداس منډوي کانهم گویا کی دی الا نصب دی بسیا منډه وهون کی وی یوفدون اغه دربارونو لکه څنګه چې دی منډه والی اغه دربارونو د غیر الله ته داسې به منډه وهون کی وی لکه څنګه چې دربارونو ته منډه والی د غیر الله بوتانو ته چې څنګه الله وی منډه والی دک شان په میدان محشر ته منډه وی خاشعتن ابصارهم بک براوتی وسترګي د دوی ترحقهم ذله راګر کړي به دی لرا ذلت توروالی ذالک اليوم الذي دا يقال لهم بویل شدیوتا ذالک اليوم الذي دا هغه ورځ دا کانو چې وې تاسو یوعدون کانو چې دی یوعدون چې دې سره وعده شوی و فمال الذين بسدیا کسان درا کفرو چې کافران دي قبلک چې را منډه و ایستا طرف ته محتوین په منډه سره په تیزه سره ستا طرف ته راځي ان الیمین و ان الشمال د خيوګس طرف نه عايزين ډلې آیات ما آیات ما سادیاری کل امری منهم هر یو جماعت د دونه ان يدخل جدائل بشی جنت نعیم نعمت ولتا فلا کلا هرگز داسې نه ده هر بنده به جنت ته نځي انا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړي دي دوی لره مما د هغه څه نه یعلمون چې دوی پوهېږي فلا اقسم بس قسم خورم برب المشارق په رب د مشرقونو باندې والمغارب او په رب د مغربونو باندې انا لقادرون چې یقینا موږ قدرت والی نو قادر ذات څوک دی الله قادر ذات څوک دی الله لان په دې خبره باندې نو بدل چې په بدل کو خیرا غرا منهم د دیونه په بدل کې براول غره د دیونه وما نحنو بمسبوقین او موږ نه یو کمزوري کړی شوی فزرهم نو بس پرېږدی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیولره یخوض په سکی په هغه یهود پریک د دوی لپاره په فزول خبرو کې ویلعب په فزولو لوبو کې حتی تر دې پورې یلاقو چې ملاقات شي یومهم الذی ده هغه ورځ سره یوعدون چې دې سره وعده شوی ده یوم به هغه ورځ باندې یخرجون دیبا راوزی من الاجداث د قبرون ناصران په دې سره کانهم گویا کې دوی اعلان سبی یوفدون د هغه بوتانو طرف ته یا د غیر الله طرف ته منډي وهي فما خاشعتن چې سب کتبوي بک براودي ابو سوار مسترګي د دې طرح کوم ذله چې راګر کړي به دي لره ذلت توروالی ذالک اليوم الذي دا هغه ورځ دا دي د ویل شي دا هغه ورځ د کانو چې ودي یو عادون چې دي سره وعده شوی و